الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسخداب زرق طيق مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درد فاق بشوق سرواي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. فقوموا من المسلمان الله جل جلاله سرد ما بخوغ من خوشالك جمعي مبارك دا رز دا ډیر د برکتونو رز ده پکار دی چې د جمعې پر ورځ باندې هر مسلمان مؤمن د جمعې نه مخکې تیاری وکړي ښکلې جامې واچوي ځان خوشبويي پوره کړي صفایي وکړي د خپل بدن د جامو او د جمعې پر ورځ باندې د وخت ځان تیار کړي مستا ځکه د جمعې دا ورځ دا ډېره مبارکه ورځ ده باقي په دې ورځ باندې درود شریف ویل ډېر زیات ثواب د درود شریف په نور ورځو کې هم ډېر فضیلت دی لیکن جمعې په ورځ باندې درود شریف ویل دا ډېر لوی ثواب دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې ما باندې یو پھیره درود شریف وایي الله پې لس درود یې لس رحمته پې رالیږي. پکار دی چې بنده ډېر زیات درود شریف وایي او خاص کر حدیث مبارک کې راغلی دی ابو هريره رضی الله راوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د جمعې په ورځ باندې مازدیګر لمونځ وکړي لمونځ او د خپل ځای نه پاسي نه په خپل ځای باندې ناست وي او د اتیا پیري او درود شریف ته چې هغه ووایي الله جل جلاله دا اتیاو کالو ګناهونه ته معاف کوي ادا اتیاو کالو عبادت الله تعالی ثواب ولا ور کوي. دا کوم وخت کې د جمعې پر ورځ باندې مازدیګر د مونځ نه پس
چې دې په خپل ځای باندې کینی او دا درود شریف وایي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دا چې اتیا پیری څوک وایي حدیث مبارک کې راځي دته الله تعالی د اتیا کالو ګناونه معاف کوي او د اتیا کالو د عبادت ثواب ورکړي. څومره ویډیا ګټه ده الحمدلله. موږ مازدیګر په ټولو خلکو وایو په خپل وایي یو دا کار کوي د جمعې پر ورځ باندې. بل څوک چې د جمعې پر ورځ باندې سورۃ کهف وایي نو الله جل جلاله به دې د دجال د فتنې نه نور فتنو به الله تعالی بچ کړي او تر بل جمعې پورې سوره ګناونه واړه شي الله تعالی معاف کړي. که چاله ټول نه ور دي 10 آیاتونه مخکې رسټو د سورۃ نه او پکا دي چې بندا سورۃ کهف د جمعې پر باندې خامخا وایي چاله چې قران پاک ور دي. دریم پکا دي چې هر مؤمن مسلمان د جمعې پر ورځ باندې کم از کم روزانه شي کولای چې صلات تسبیح کوي. صلات تسبیح یو بوز دی چې څو پیرما طریقه خو درې ده تاسو نورو خلکو علماء هم خو درې وي 60 منټه 25 منټه څو کې په کلاله کې نیمه غنټه په لګي. الله دې سره لس قسم ګناونه معاف کوي. څلور رکعات موږ کې 300 کرته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ویل دي په یو رکعت کې 15 کم اتیا پیری برابرېږي. طریقې تاسو چې کوم دیغه بس د کړي وی کې ځان نور دي مختصر ما ته و نیت پوتړي سبحانك اللهم نمخ سبحانك اللهم پسیما 15 پیری وای دا آسان طریقه بیا اعوذ بالله بسم الله سورۃ الحمدلله سورۃ په وای بیا 10 پیری با هغه پسې وای 15 پیری دا پر لومبي لکه قیام کې شو بیا چې رکوع تخته شي لس پیری به وای سبحان ربي العظیم نه پس لس پیری وای بیا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بیا چې کوم د لس پیری به وای نو 50 پیری شو سو شو 50 شو بیا بلومبای سجده کې لس پیری 50 شو بیا 2 سجدو منځ کې 15 شو په دیمه سجده کې 15 شو. هر رکعت کې بدا سکے چاله الله توفیق ورکړي صلات تسبیح کوي او بل یو ضروري خبره تک چې دي کې علماء قسم قولونه دي لیکن زمونږ د چشتي سلسله د کاربوی شریف دونګه پیر صاحب داود برکاتم هغه بالکل چې کوم دې بدی باندې 100% عمل کوي چې تاسو د جمعې پر ورځ باندې د نور خاتونه د نور پریوتونه مخ کې یو لشل منټه نیمه غنټه مخ کې دا دعا د قبلې دوه ټیمي په دې کې دعاګانې غواړي الته چې دغه ټیم شي کنه ټول خلک جمعه ته وردن نشي په چغو خلک جاړي دعاګانې کوي. دا د جمعې د ورځې یو څو ساعتونه په دې باندې غور پکار دی دې پسې موږ بیا ارمان بګو خدا وخت به مونږ تیری د جمعې د ورځې زیات خیال ساتل پکار دی. عبادت ورځ ده شپه هم د عبادت ته الله جل جلاله دې موږ تاسو د عمل کول توفیق راکړي. کوم آیات مبارک چې معلوم سره د سورۃ حجرات د دویمې رکوع الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا يسخر قوم من قوم توقی جن کئی قوم د بل قوم پوری لا يسخر قوم من قوم توقی جن کئی قوم د بل قوم پوری عسى ان يكونوا خيرا منهم شاید چې دا چا پروتو کې کول شي دا ډیر بهتر وي دا چې څوک پروتو کوي دا غیر بهتر وي ولا نساء من نساء نه د ټوکی کوي زنانه د نورو زنانو پورې ټوکی بس خرید نه کوي عسى ان يكون خيرا منهن شاید چې دغه
کوم خزو پورې ټوکی کول شي دا دین ډېر بهتري ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم الزام لګوي په یو بل باندې بدنامي پوری کوي یو بل باندې بدنامي پوری کوي الزام ملګوي ولا تنابزوا بالالقاب یو بل ته غلط نمونه ماخلی یو بل ته خراب نمونه ماخلی بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ډیر بد نوم دی د فسق او د کفر یا د بل یو غلط نوم پس ایمان نه الله وی توبه وباسي ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون سوک چې دې خبرونه توبه نو باسي الله فرمای دا ظالم دی ظالم دا آیات کوم وخت نازل شوی دی چې کله اکرمه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو دا د ابو جهل لعین زویو لیکن اکرمه رضی الله تعالی عنہ یو لوی صحابي جلیل القدر صحابي چې هغه کله ایمان راړو دې خلکو به ته ود پیرغون زویا ورته زمانه پیرغون زویا یو قسم پیغورونه به ورکول الله چې ته خو د ابو جهل زیه استغفار خدا سے استغفار خدا سے حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته شکایت کو چې شکایت کلو کو نو دا آیات نازل شي چې تاسو چې کوم دی ژوندو ته په مړو په کنزل باندې تکلیف مرسوي ابو جهل ځان له عمل وغت تیر شوی دی اکرمه رضی الله اصحابي دی هغه پس د دمخ کې دا خبرې مکوي دا غیبت مکوي د دې وجنه دی آیات مبارک سو طرف ته اشاره دي چې ټوکی ټکاله مسلمان پورې کول دا بلکې تر کافر پورې مکوا کافر چې سو تعالی مقابله کې دی راغله ستا دین ته نقصان نه رسي هغه ته هم کلځل نه کوي هغه ته هم بدر نه وای و مسی پارک الله فرمایي اخره کې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وګوره ولا تسبوا الذين تاسو کنزل مکو یغه کسانو ته من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله تاسو کنزل مکو یغه بوتانو ته چې داخله کې رابلی بيد الله تعالی نه څه مطلب د کافرانو بوتان ته کنزل مکوي بدرت ته موای وجه صدا فيسب الله عدوا بغير علم دی به الله ته کنزل کی بی علم چې تاسو د کافرانو بوتان ته کنزل کوي نو دی به الله ته کنزل کی بغیر د علم نه فيسب الله عدوا بغير علم دی به الله ته کنزل کی وګوره الله جل جلاله موږ تاسو د بوتان د کنزل نه منع کړو بیا راشي مسلمان پسنن چې کبي کنزل کوي کبي خبرې کوي کم بدرد وای دی وجنه الله جل جلاله فرمای دا کار مکوي اتفاق اتحاد براشي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله په دین باندې مکمل منګوري خخي کوي ولا تفرقوا فرقه ما جوړيږي مسلمان ته چې کوم نسبت د کفر مکوا مسلمان ته نسبت د بدعتي او د فاسق فاجر مکوا دا کوم حدیث مبارک چې باویل دی آیات سره ابن عمر رضی الله عبد الله بن عمر سے فرمایي د بخاری مسلم دواړو حدیث ته چې نبی رسول الله والسلام فرمایلی دي عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ابن عمر سے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ایما رجل قال لأخیه کافر کم سڑی جبل رور مسلمان تویت کافری ایما رجل کم سڑی قال لأخیه ویوی خفل رورتا وی او خپل رورتا کافر انت کافری اوس دا کافر لفظ چې دوی
نو حضور فرمائی فقد باء بها احدهما په دې لفظ به یو کس خامخا گرفتاریږي. څه مطلب چې دې سړی ووایي چې ته کافر یې نو بس دی به کافري خبره به خلاصه شي. چې دې سړي بل ته ووایي ته کافر یې نو که ته کافر و مخامخ نو بس ټیک تک خبره خلاصه شوه. اوس هغه کافر نه دی، هغې کې د کفر چې کوم دی هغه شی نشته پکې. دغه لفظ په ځمکې اسمان کې ګرځي چاپېره، ټوله خلا کې ګرځي چې هېڅ چې ته ځای میلاو نه شي دا چې چا ویلي په هغه باندې چشپان شي. څه مطلب دا چا چې د کافر لفظ بل ته ویلی نه دی په خپله کافر شو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم کافر لفظ وی دا اعلی لفظ دی. دی پسې راځه چا بل ته وی ته هندوی، ته سیکې، ته بامنې دی نو پخپله شو. دروغجن یې هغه دروغجن و دی پخپله دروغجن شو. لعنتي هغه لعنتي نو دی پخپله لعنتي شو. بدعتي نو پخپله بدعتي شو. اوس په دې باندې قیاس پخپله کوه او سم معمولی خبره هم نه ده. مسلم بخاری دواړو حدیث ته ایما رجل قال لاخیه کافر فقد باء بها احدهما. کم سړی چې بل مسلمان ته وي ته کافر یې په دې لفظ باندې یو گرفتار شي په دواړو کې یو به خامخا پکې وي. نو خپله ژبه کنټرول ساته، هر چا باندې فتوی مه لګوه، هر چا باندې الزامونه مه لګوه، خراب نوم بل چاته مسلمان ته مه اخله، مسلمان ته بد سپک مه ګوره بلکې کافر ته به مو سپک نه ګورې. هغه که چېرې ژوندی وي هغه دپاره به دعا غواړي کیدای شي الله هغه له د ایمان توفیق ورکړي، تا ته مقابله کې راځي، تا سره جهاد کوي، تا سره مقابله کوي، میدان ته راوځي، بیا ولې سر ماتوه. لیکن ستا ملک کې اوسېږي، ستا په ملک کې فنا اخیستې ده، ذمي دی، ټیکس ورکوي، دغه کافر ته به هم سپک نه ګورې. کیدای شي دله الله تعالی د ایمان توفیق ورکړي، کیدای شي د انسان باندې الله تعالی رحم او فضل وکړي. الله جل جلاله فرمایي اے د ایمان خاوندانو یو بل پورې ټوکې مسخرې مه کوئ. دا ټوکې مسخرې د چا کار دی؟ دا د جاهلانو کار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم بنده چې دا ټوکې ټکارې کوي داسې خبره جوړه چې خلک وخاندئ، ځان نه یو خبره جوړ کړي اخیري خبره داسې وکړي چې دا خلک وخاندي ما پورې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دومره لرې شه جنت نه لکه ځمکه اسمان چې دا د څه وکړه؟ دا زیاته خندا حضور فرمایي یمیت القلب، زړه مړی او د مخ نور ختمی. خوشطبي حضور پاک کړې ده. کله کله صحابه کرامو سره د خوشطبۍ خبرې کړې دي. بوډای بای والا راله حضور نه یا حضور زه به جنت ته ځمه. نبی علیہ السلام بوډایګانو خو جنت ته نه ځي، بس هبه په جړا شو. یا حضور زه خو دا دومره منځونه تلاوتونه ذکر کوم زه به جنت ته نه ځم. وی ابای زه خو به په دې شکل باندې ځي، ته به ډېر شکارو چې کوم دی ځواني به یستا حسن صورت په ډېر بیا ابای خوشحاله شو. یو صحابي ول راغی حضور ما له اوښ راکړه. وی اوښ نشته د اوښ بچی به درکړم. دا د حضور هغه خوشطبي وه. هغه صحابي یا رسول الله د اوښ بچي باندې به څه کوم؟ یو د اوښ د اوښ بچی دي، د اوښ د اوښ بچی که نه. لیکن دا زیات بک بک باندې خنداګانې کول، خلک خاندول، ټوکې مسخرې کول، په دې الله خفه کېږي. په دې الله جل جلاله چې کوم دی خفه کېږي، حضور پاک پې خفه کېږي. ځکه الله فرمایي ټوکې ټکال یو بل پورې مه کوئ. بیا خاص کر هغه مسلمان هغه بنده چې په ټوکو باندې خفه کېږي. یو خو د څو کسانو ګپ شپ یو بل سره ټوکې، که مسلمان خفه کېږي هغه د نسب کمزوری وي یا د مال کمزوری وي یا د شکل کمزوری وي یا په هغې کې بل څه یو داسې شی وي او ته هغه ته چې کوم دی مخامخ خبرې کوي. دا خبرې کول الله وایي دا مه کوئ. کیدای شي دا ته چا کور ټوکې کوې دغه انسان ډېر غوره وي، دا څوک ټوکې ورپورې کوي دا به غوره نه وي. دا زنانه چې کوم دی یو بل پورې ډېر زیاته ملنډې کوي، یو بل پورې ټوکې مسخرې کوي، پیغورونه ورکوي. دا پیغورونه ورکول دا چې کوم شریعت نه خلاف سنت، یو بل باندې الزامونه لګول، یو بل باندې بدنامي لګول،
په دې الله ډېر خفه کېږي بلکې الله جل جلاله په څه باندې خوشحالېږي د انسان په عاجزۍ باندې خوشحالېږي چې دې ځان عاجز وګڼي من تواضع لله رفعه الله څوک چې عاجزي کوي خاکساري کوي او دې چې کوم ځان ضعیف ګڼي دې به الله تعالی اوچتوي او څوک چې تکبر کوي ځان لوی ګڼي الله به راغورځوي من تواضع لله رفعه الله څوک چې تواضع کوي عاجزي کوي الله به دا انسان اوچتوي به मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि खाक के दाना खाक में मिलकर गुल ही गुलजार होता है तासु द तुखम तनु गोरी द गुलाब तुखम रावाखला पसरू की उन गाड़ा समुद्र पसू गुर अक्का तुखम बई पमल गदर की उन गाड़ा अक्का तुखम बई दगा दाना पर रेखमो की अक्का तुखम बई चिसकी एक दी अक्का तुखम बई लेकिन दगा दाना पखावरू की दा लग वक्फस गुली गुलजार होता है लेकिन अल्लाह गुली गुलजार जुड़ की गुली ददी दानी निस्बत तखावरू सर रागे और चिखावरू सर निस्बत रागे अल्लाह वाला सुमरा बरकत वर्को दक्का से इंसान दखावरू न पैदा ले दे बाजिजी कई खाकसारी बकई बंदगी बकई तकब्बुर खुदा अल्लाह खासना लुई खुदा अल्लाह खासना शैतान तकब्बुर को कम जाता रसीदो शैतान खुदा अल्लाह दी इबादत ने इनकार न करे शैतान खुदा अल्लाह दी लोया ने इनकार न करे तो पसबाने गुमराह शो अना खैरुम मिन्हु खलक्तनी मिन नार व खलक्तहु मिन तीन ये खुदा जिक्र सैयदना को आदम अलैहि सलाम था चीज़ें दूर न पैदा करें और दा आदम अलैहि सलाम द खावर न पैदा कर दे अकल ने कार वागस्तो ځکه عقل دا وای په دنیا کې سلور غونډان دي لاندې خاوره ده د خاور د پاسه اوبه دي د اوبو د پاسه هوا ده ا د هوا د پاسه اور دی نو عقل دا وای چې شیطان خدغه اوچت سي چې غور دی لغینه پیدا لري او آدم علی السلام د خاور ټول لاندې ده نو یا الله تا ته سجده کوم خو آدم ته سجده نکوم ځکه دنه غوړ امزان غوړ وګڼم الله وتعالى فخرج منها فإنك رجيم کورش چخشا جنت دوزا ترټل شوی پس باندې دا الله تعالی چې کوم نمخ کې بی ادبی وکړه ځان چې کوم نه دوی وګڼ د آدم علیه السلام نه دې وجنه ک کامیابی غواړي او وای چې د الله سره لوی مرتبه والا جوړ شم نو خاکساری او عاجزی او عبادت کی زیات خشوع حضور سره الله ته سجده لګول دیک سره د الله تعالی ته ذکر راځي الله دې ازمنګا تاسو لا توفیق راکړي چې منګا تاسو په خپل ژوندۍ کې داسې کار وکړو داسې نیکي وګټو چې سترګې مو پټې شي چې بیا موږ ته باغی باندې مبارکای ملاويږي د الله دیدار ملاقات ملاويږي اسنه چې موږ دنیا کې تکبر کړی چا پوری مخاندلی وی چا بی عزتی مو کړی وی موږ ته پته نه وی یو صحابي شهید شو وفات شو بل صحابي راغی وی دې خو جنتی حضور پاک ته څه پته جنتی دی شاید چې داسې غلط خبرې کړې وي ما لا یعنی بے فائدې خبرې کړې وي یا د داس ځای کې خرچه نه کړی چې کوم ځای کې وس رسېدو او خرچ نه کړي په دې الله نسی دا پته په چا بل کوچ دا جنتی دی د دې وجه نه کامیابی نو څه شي دی چې بندا ځان کې عاجزی خاکساری بندگی دا د انسان چې کوم دی دا د کامیابی لار ده او چې څوک تکبر کوي نوې کوي الله تعالی را غورځي کومونه کې چې میوي کنه دا حقیقت زور کوي او کومونه چې میونی برابر زور کوي سروي ته وګوره برابر زور کوي لیکن د امونو اون ته وګوره د سیوانو اون ته وګوره بل چې کوم دی ونه میوه ولا ونه حقیقت زور کوي ولې کې چې کوم دی میوي پکې الله تعالی دې مونږه تاسو ته توفیق راکړي الله دې مونږه تاسو د ایمان حفاظت کی آخر وخت آخر زمانہ دا
په آخر وخت کې نبی اسلام فرمایي په دین باندې با پاتې کېدل داسې وي لکه سړی سروټ کا پلاس کې وړي سروټ کا داسې وخت پر راشي چې دا دین باندې پاتې کېدل د الله تعالی عبادت کول استقامت په داسې ګران شي په آخر وخت کې په آخره زمانه کې لکه چې سړی او سروټ کا پلاس لکه خلک بور خان دي ډرامې به کوي قسمه قسم پجموزي به کوي قسمه قسم چې کوم د نخرې به کوي هغه عاجز به چې کوم دی که ښه کار کوي خلک به ښه کار ته نه پرېږدي کم از کم چې څوک ښه کار کوي حضور فرمایي بس دا حدیث زه هر جمعه وایم چې اصحابي ولا راغی حضور د خپل ایمان موازنه به څنګه کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې اذا سرتک حسنتک وساعتک سیئتک فانت مؤمن کله چې تعالی نیکی وشي یا نور خلق په نیکای باندې وویني او ته په خوشاله شې دا نیکای کار دی ښه کار دی تا نه بدي وشي ګناه ده نه وشي بل څوک په ګناه باندې وویني او ته په هغې باندې خفه شي نو ته مؤمن بس چې په ښه کار سړی خوشحالېږي او په بد خفه کېږي دا د ایمان نښه ده الله تعالی زموږ ستاسو ایمان کامل مکمل اکمل نصیبه وګرځوي الله زموږ ټولو خاتمه په ایمان کې و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت کو ایمان ده